عبدالسلام عزیز صاحب وی چې زمونږ په بچو کې ښایسته هلک باډي مار هلک باروبه هلک چې هر کس هغه ته ګوري چې دا دومره ښکلی دی ذهین فتین بچی هغه په کالج کې چې دی ډاکټر شي او بیا د خلقو لفظونه ګوري چې کوم ګوډي شلي په ټکي نه پیږي وایي دې مدرسې ته ولګي کسی کام کا نہیں ہے که ته مسلمان وې او استاد اسلام سره تعلق وې تا به زما څومره بچي دي په دې کې ښایسته کوم یو دی په دې کې باډي مار کوم یو دی په دې کې ذهین کوم دی دا به قرآن ته حدیث ته کینی چې کوم دی ټک کار نه دی هغه به انګلیش 1 2 3 به کوي 3 3 به کوي دا زمونږ دین سره تعلق نشتی مولانا امان الله صاحب د خدای وبخي د شمدړي والا وی تاسو خلق مون مولیانو سره محبت نشتی صرف گزاره چلوي چې بیا به نکاح ضرورت کیږي بیا به د جنازې ضرورت کیږي بیا به د تلقین نو واسي مشکله کدا نه نو حرام بالله کوملاته دي کول او بیا امام سره چې د امام ایو عالم تقریر کوي امام سره به الله دقه شانتي بخي د سره به حساب نه کوي وی ولی وی د سره حساب مقتدیانو کړ دي نو خدای به سره ولی کوي وی هغه سره چې په کور کې خپل په خزمنی یو اگای ځان نشي پکوره هغه به مولا ته په جمعات کې نیغ نیغ کیږي ملت کاتلاري ملت براري دا هغه چلو شو دا خو د غریب ګن محتمیمان دي په مدرسه کې زمونږ یو محتمیمی زمونږ نه ګیلې موږ سره خبره کوي په سکول په کالج کې یو پرنسپیری په یونیورسيټي ادارو کې یو مشري هغه سره خبرې په امام غریب خو ټول محتمیمان دي چې 200 روپۍ څوک ورکوي هر یو محتمیم دی نه سړی ملا صاحب دا چلو ملا صاحب دا چلو نو په یو کلي په هغه کلي کې په هر کلي کې داسې یو شرارتي سړی خیږي چې هغه نیکان خلق ولا بدي شي علما تنګي نو داسې یو سړی په کلي کې مولیان به زغلول څه کله به څه تکلیف ورکاو کله به څه ورکاو الله تعالی په یو داسې مولا نډر مولا پیښ کړ چې باډي مارو مو تکړه هم نرمو هغه کس ته وی چې زما بیٹک تراش استاته زما دعوت دی خوشاله چې نن مولا سے براته دعوت راکې مولا له خاص دعوت نه ورکاو هغه وړه په جمعات کې باندې او بس بیٹک ته وخته انډیو پسې واچو پاسې ور پسې ادا سه ویل که سړی چې پردې خروي خپل خر سړی مو یو کله کله جوړ چې په کار بل راشي د بل خر تعالی خو په کار نه راځي د پردې په خر په شانته وو خو نرمه کې وو چې زی ویني نشي او دا ورته وی چې د خپل پلار زوی باندې که تا چاته اډوي چې دی مولوی صاحب زه ویلې ما اکه ته ما به دې مرګ نه پریخي زما دا جمعات نه بل جمعات دا زمکه نه بل د مرنګانو چا دغه بند کړی دی نو هغه سړی بیا اډو باندې شي ویلې ځکه مولا سړی دلته نه صحیح بل سړي مولا کوم دی کور مالین دی ستا خو دولت دی ستا خو زمکه ده ته نشي تختی دی مولا څه به کړی دی لګي سړی غلی شو مولیان به بیا بهالو نو دی امام سړی سره به حساب ځکه نه کیږي چې هغه سره مقتدیانو کړل کړه نه سړی به نیغ شي یغ نه بشي مولا صاحب دا ټیم تا وری بدل کړ مولا صاحب دا دش پکارو الکه ته په دې ټیم کې دا مولا په دې ټیم جبرئیل علیہ السلام لسل راغله هر مسکین حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابتداء ان اختلال او بیا فرمایي چې د دې وخت نه واخله د دې وخت په منځ کې چې کوم ټیم دی پیغمبر دا ستاسو امت ټیم دی او تر دې مولا ته خبرې کوي خو بهرحال دا چې کومه مدرسه ده دلته کې د ډیر وخت نه پدې کې بچي حافظان کیږي سب کې ناظری وي دا ډیر غټه د خوش قسمتای خبره ده بیا سید محمد حاجی صاحب خپل کور خپل بیٹک هغه لپاره وقف کړ دی دې کې بقال الله قال رسول ویل کیږي څوک به یاسین وای څوک به یا ایل مزمل وای څوک به یا ایل مدثر وای دا ټول سبقونه ویل کیږي دتا د مور پلار ته چې څومره خاندان وتی هغه ته ثواب ملاويږي شیطان د هغه کور نه تخت چې په کوم کور کې قران کریم ویل کیږي نو دا د دوه غټه خوش قسمتي ده چې دلته دوه تنظیم کړ دې قاریان صاحبان ساتلی خپل د توفیق مطابق هغه ته پیسې ملاويږي بیا دا پروګرام راځي علما کرام راځي په بهر حال خپل د ترمنه تمام هغه بچی چې قران یاد کړی دی یا پکې ویل دی هغه ته مبارکي ورکوم او دا هغه مرپلار ته چې قاری صاحب ته کینولې دي او بیا هغه قاریان صاحبان چې مهنت کړی دی او دوی ته ویل دي او بیا چې چا د دې مدرسې اهتمام کړ دی د دې سوچ کړی فکر کړ دی هغه ټول ته مبارکي ورکوم او پکار خدا وا چې عبدالسلام عزیز صاحب د عزیز ولی وی عبدالسلام عزیز دته ولی وی
د دې پلار نوم مولانا عبدالعزیز صاحب ډېر تکړه عالم و. زما سره ګنټه یو نیمه ګنټه گفتگو شوه. زه طالبانو سره تلم ډېر زیات ناسو. شاه صاحب د خدای ژوندی دی ډېر قدرمن عزتمن سړی دی. نو دی به هغه وخت کې راته شاه صاحب سره دته بینات وي بے سہارا نسم دے زمانہ ہمیں ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے. ډېر ښکلي انداز کې شاه صاحب بجړل. نو په اسلام آباد کې زموږ پروګرام د مشکات شریف ختم زما په ذمه باندې شاه عبدالعزیز صاحب رحمت الله علیه تقریر مقررو. نو چې تقریر ختم کو شاه صاحب ته ما یو درخواست دی تو هغه وایه که نه جہاں سے 313 چلے تھے. نو ما ته وی بیا به درته ووایم زه ستړی چې مې بیا څه پته لګي ستا زما چې مونږ به یو ځای کېږو ته به ما ته عقلان اخیسته وي هغه حقه چلو هغه وی الحمدلله مونږ واورېده بیا موقع نه ده راغلې چې هغه د دنیا نه لاړ. نو قاري صاحب خو ته یې موږ ته اشعار ووایه ولې هغه وخت کې زما خیال نه و چې زه عبدالسلام صاحب ته هم چې دا م ووایه کہ بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے. زه په دغه خبرو من اکتفا کوم. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.